د الله رسول فرمای چې دا ریا د انسان د فخر سبب هم ګرځېدلی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنین په دې وخت کې د سعد بن ابي وقاص د کوفې امیر وټاکئ. د کوفې امیر دی د وخت په تېرېدو باندې یو کس له کوفې څخه یو څو کسان رالو، حضرت عمر ته شکایت وکړو چې سعد بن ابي وقاص زموږ دپاره سم عامل نه دی، زموږ امارت سم نه کوي، په قضا کې یې کمزوري ده، په فیصلو کې یې کمزوري وي، په لمانځه کې یې کمزوري ده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د هغو خبره ومنله. نو سعد بن ابي وقاص یې له هغه ډیپټي څخه چې کومه یې دته په کوفه کې ورکړې ده له هغه څخه یې دی لرې کړو. د سعد بن ابي وقاص په ځای باندې حضرت عمار رضی الله عنه مقرر کړو. حضرت عمار رضی الله عنه چې کله کوفې ته ولاړی د دې عامل جوړ سو. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص را وغوښتی. له سعد بن ابي وقاص څخه پوښتنه کوي: یا ابا اسحاق ان هؤلاء يزعمون انك لا تحسن تصلي. اے سعد بن ابي وقاص، اے د ابا اسحاق پلاره، د کوفې خلک له تا څخه شکایت په لمانځه کې کوي، آیا تا دوی ته لمونځ په ښه طریقه باندې نه ورکوئ؟ سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه امیر المؤمنین ته فرمایي چې ای عمره، زما د قسم په الله باندې وي چې ما دوی ته داسې لمونځ ورکوئ لکه کوم لمونځ چې موږ ته محمد رسول الله راکوئ. د محمد رسول الله په طرز و طریقه باندې چې هغه څنګه لمونځ موږ ته راښوولی و، موږ هغه رقم لمونځ و دوی ته ورکوئ. دا دوی پر ما باندې یو تهمت لګولی دی. حضرت عمر رضی الله عنه یو څو کسان را جمع کړو، له سعد بن ابي وقاص سره ملګري شو، وایي ولاړ سئ و کوفې ته ولاړ سئ، د کوفې په هر مسجد کې اعلان وکئ چې آیا د سعد بن ابي وقاص په باره کې کومه کمزوري وه ستاسو امیر المؤمنین ته راغلې واست. نو په دې وخت کې سعد بن ابي وقاص او یو څو ملګري د امیر المؤمنین په اجازه ورسره دي. دا ملګري ټول رالو، کوفې ته رالو، په هر مسجد کې له لمانځه وروسته اعلان کوي چې د سعد بن ابي وقاص باندې ستاسو کوم اعتراض دی، کله چې دی ستاسو عامل مقرر سوی و په ده کې کومه کمي وله. په یو مسجد کې یو چا هم د سعد بن ابي وقاص شکایت نه دی کړی، لیکن یو مسجد ته چې کله دی رالو، په هغه مسجد کې یو کس ولاړ سو، هغه د ابو سعید په نامه باندې دی. ابو سعید وایي چې سعد بن ابي وقاص کله زموږ عامل ټاکل سوی و، هغه کې 3 کمزوریانې ولې. ګوره دا کس چې ولاړیږي هم په دې ځای کې داسې نه چې د سعد بن ابي وقاص هغه شان چې په ده کې کم موجود دی هغه شان نه ذکر کوي، بلکې د شهرت په خاطر باندې دا کس ولاړ سو چې زه به په خلکو کې مشهوره سم، پر سعد بن ابي وقاص باندې به تهمت ولګوم. نو دې کس وویل چې دا اسامه بن قتاده نومې دی، په ابو سعید باندې مشهور و. ول سعد بن ابي وقاص له موږ سره 3 ناجایزې کولې. یو خو به په بیت المال کې و موږ ته حصه نه راکوله، د بیت المال حصه به ده خوړله، او دویم دا و چې د مال تقسیم به ده سم نه کوئ، دریم دا و چې زموږ په مابینځ کې به ده فیصلې نه کولې، او بل دا و چې دی به جهاد ته هم نه تلی، له جهاده به هم ځان راګرځوئ. نو دغه سړی په دې خبرو باندې مشهوره سو چې په دې جومات کې ولاړ سو او پر سعد بن ابي وقاص جلیل القدر صحابي باندې تهمت ولګوئ. دغه کار چې ده کوئ صرف د دې دپاره یې کوئ چې زه په علاقه کې مشهوره سم. تاسو پام ورته وکئ، زموږ ستاسو په معاشره کې هم دا رقم کیسه روانه ده. د کوم سړي چې خدمت عام سي، هغه که په هر لیول باندې
که په عوامو کې که په علماو کې پر هغه سړي باندې بیا خلکه قسم قسم تهمتونه لګوي. نن په معاشره کې ډیر کسان سته چې هغو رنګ ته وګوري په رنګ به سړی خطا سي، رنګ به پر سنت طریقه نه وي برابر، لیکن هغو به عوامو ته ډیر خدمت کړی وي. داسې په هر فیلډ کې ډیر کسان سته چې هغو و عوامو ته خدمت کړی دی، لیکن کم سړی سي مشهوره سي د هغه خدمت عام سي، بیا یې په مقابل کې هر سړی غاپي، هر رقم ته خبرې پسې کوي چې دا خو دا رقم ته و، د دې پلار دا رقم ته و، د دې نیکه دا رقم ته و. نو هغه صرف د دې په خاطر باندې کوي چې دی ځان په هغه باندې مشهوره کوي. هغه سړی خو یې مشهوره او شاته دی خبرې پسې وکړي چې هغه به په ما پسې خبره وکړي، زه به په علاقه کې مشهوره سم. نو دې کس پر سعد بن ابي وقاص جلیل القدر صحابي باندې دا درې څلور تهمته ولګول. هغه یې صرف د دې په خاطر وکړو چې زه په د علاقه کې مشهوره سم. نو د سعد بن ابي وقاص زړه ډیر غمجن سو. هغه د الله تعالی په حضور کې د ده په باره کې بدعا وکړله. الله تعالی ته فرمایي اللهم ان کان عبدک هذا کاذب، ای الله که چیرې ستا دغه بنده کاذب وي، په ما پورې درواغ تړلی وي، دا شی په ما کې موجود نه وي، الله تعالی هذا کاذبا قام ریاؤه و سمعه، که چیرې دا کار صرف د شهرت په خاطر باندې کړی، د ریاکاري په خاطر باندې دی په مسجد کې ولاړ سوی، په ما باندې تهمت لګولی، یا الله ته خو په خپل فضل او کرم باندې فاطل عمره واطل فقره وعرضه بالفتن. الله تعالی و دې کس ته عمر ورزیات کې، دته پراخ عمر ورکې، او په دې عمر کې الله تعالی دی فکر کې بیا چې عمر دی اور فراخ کو، بیا دغه کس الله تعالی محتاج کې. او درېیمه شرع دا ورته کوي وعارضه بالفتن، الله تعالی دغه کس په فتنو کې واقع کې. نو په ده کې خو هېڅ داسې بد عمل نه و، الله تعالی د ده شرع قبوله کړله، له هغه کس څخه الله تعالی هغه جزا واخیستله. ګوره د یو جلیل القدر صحابي بدعا ده، پر هغه باندې تهمت لګېدلی دی. دا تهمت چې پر ده باندې لګېږي، دغه کار خو صرف د ریا په خاطر باندې کړی و، د شهرت په خاطر باندې کړی و. د وخت په تېرېدو باندې دا کس شیخ کبیر مفتون اصابتني دعوة السعد، له ده څخه یو چا پوښتنه وکړه، دی ډېر سپین ږیری سوی و، حتی و دې اندازې ته رسېدلی و چې دا د وریځو ویښتانې و سترګو ته راشوه سوي و، دا باړوګانې پر سترګو باندې پراته و، لیکن په هغه فتنه کې واقع و چې هغه فتنه دا وه چې د ده د سترګو حفاظت نه کېدی. په دومره سپین ږیریتوب کې به هم له ده څخه بدنظري کېدله، له یو چا څخه بې سترګې نه اړولې. نو دی په خپله وایي چې دغه اصابتني دعوة سعد، پر ما باندې چې دغه فتنې واقع سوي دي، په دومره سپین ږیریتوب کې له ما څخه ګناه کېږي، له ما څخه بدنظري کېږي، او زه په داسې فتنو کې واقع یم، او په داسې د فقر په حالاتو کې و، په ډېر سخت حالاتو کې و چې د غرمې او د ماښام ډوډۍ هم نه لرله. دی په خپله فرمایي چې دا دعوة سعد، دا هغه د شرع د سعد ده چې ما د شهرت په خاطر باندې په ده باندې تهمت لګولی و. نو د ریا یو تاوان دا دی چې الله تعالی انسان د ریا په خاطر باندې په هلاکت کې اچوي، د ریا په خاطر باندې دی فکر کوي، د ریا په خاطر باندې دی ذلیله کوي.